السلام علیکم د لکی 88 ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه شاه خالد شاجیم او دا وخت د قبایلي ضلع د وادي مامون په غاښي سیمه کې موجود یم او دلته کې د موسم سرما یعنی د یخنۍ د موسم اولنۍ واورې وشولې او ډېر لوی مقدار کې واورې شوي دي او د باجوړ د بیلابیلو سیمو نه دلته خلک د چکر دپاره راغلي دي الان کې چې اوس د مازدیګر ټایم دی ناوخته ټایم هم دی خو بیا هم خلک راغلي دي په ګڼ شمېر کې د سیل دپاره چکر دپاره او داسې امکان هم ظاهر کړی شوی دی د محکمه موسمیت د طرفه چې بېګاله شپه به نورې واورې هم کیږي او دا امکان هم دی چې دې هوارې ته هم واورې راکوزې شي نو راځئ د یو څو کسانو څخه خبرې کوو چې دوی د کوم ځای نه په چکر راغلي دي او دا واورې یو چکر انجوی کو که نه. مونږ اوسیدونکي د پېښور یو او دلته کې موسیږو او باجوړ کې واورې شوې ډېر ښکلی موسم دی ښکلې فضاګانې دي نو چې څومره کسان مونږ ګوري تاسو دلته کې په چکر راتللی چې ښکلی موسم دی د کالام او سوات نه. زما نوم جی عبدالوکیل خان دی د باجوړ اوسیدونکی یم خاص عنایت کلي کې پاتې کېږم او خاص خصوصیا د دې واورو دپاره نه زه ډېر د لاهور نه راغلی یم ځالته روزګار کوم جي لکه موسم خو مینجی که خو سړک ډېر زیات خراب دی نو لکه سهولت داسې سهولت نشته چې د عوامو ته او د خلکو ته سهولت میلاو شي د عوام د سرکار نه زموږ ډېرې زیاتې ګیلې دي د روډونو په باره کې ځکه چې دا عنایت کلي نه را روان شي او دې کنډو ته راخیږي نو ډېر په مشکله باندې خلک رارسي د ګاډو هم تباهي وشوله که نه. ملک عبدالقهار موږ د عنایت کلي سره تعلق ساتو د الله پاک ډېر شکرګزار یو دا 15 شپږ میاشتې وشوې چې نه څه د باران څه سلسله وه او نه څه د واورو سلسله وه خو د الله له لاک شکر دی او په دې ټولو مخلوق باندې الله پاک فضل وکړو باران هم وشو او واوره هم ډېره مسلسل وریږي.